چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی راوغوښتل چې منافقینو تاسو داسې خبرې ولې کوئ؟ مخلصو مسلمانانو پسې صحابه کرامو پسې تنقید بدرت ولې وایي، داسې سازشونه ولې کوئ؟ نو دوی به وایي چې یا رسول الله مونږ خو هسې دلګي کوله، مونږ خو هسې ټایم پاس کولو، ګپ شپ هم لګو، نو دې دپاره مونږ دا خبرې کړې وې. زموږ مقصد هغه څه بې ادبي نه وه، زموږ مقصد څه سازش نه و، د چا حوصله کمول نه و. الله رب العالمین فرمایي چې دوی ته ووایه چې آیا تاسو د الله پورې یا د الله رسول پورې استهزاء کوئ، د الله آیتونو پورې استهزاء کوئ، بهانې مو جوړوئ، تاسو کافر شوئ د ایمان نه بعد. نو معلومه شوه چې په هر دور کې داسې کافران وي او داسې منافقین او کفار په هر دور کې موجود وي چې د اسلام دعوا کوي، ځان ته مسلمان وي، مؤمن وي، او دغه شانتي د اسلام چې کوم اولین د قرآن مخاطبین دي، قرآني شخصیات دي، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تربیت یافته خلق صحابه کرام دي، هغوی باندې به تنقید کوي، په هغوی کې به عیوب لټوي، د هغوی نقایص او کمزوریانې به لټوي، او دغه شانتي هغوی پسې بد رد وایي. چې کله دوی ته وویل شي نو بیا دوی فوراً خوله بدله کړي او خپلې خبرې نه واوړي او په چل ول سره ځان د بچ کولو کوشش کوي. الله رب کائنات فرمایي قد کفرتم بعد ایمانکم، تاسو ایمان راوړو خو دغه نفرتونو خورولو په وجه باندې، د مسلمانانو په منځ کې توړ پیدا کولو په وجه باندې، د مسلمانانو خلاف سازشونو کولو په وجه باندې کافر شوي تاسو. نو لہذا دا علامات د دغه منافقینو ذکر شو چې دوی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه کرامو خلاف، مهاجرین صحابه کرامو خلاف به دوی دا بدر دویل. چې کله نبی علیہ السلام تاسو کو دوی به وی چې یا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب، مونږ خو لوبې ټوکې کولې، ګپ شپ مو لګو. نو الله رب کائنات په حضور کې دا ګپ شپ نه چلیږي. په ګپ شپ کې هم چې د استهزاء کول، تمسخر کول، د دین د یو شعائر الله پورې خندا کول دا کفر دی. نو دا ګپ شپ او دا مذاق په طور باندې هم استهزاء دینی احکامو پورې، شرعي احکامو پورې دا ناجایز او حرام دی، دا کافرانه عمل دی. نننی آیتونو مبارکو کې د منافقینو نور بد خصلتونه ذکر کیږي. هغه دا چې دا منافقین په خپل منځ کې متفق او متحد دي. په کم کار کې دوی همیشه دا کوشش کوي چې د ګناه ترویج او اشاعت شي، ګناه عام کی، او د ګناه د خورولو لپاره چې د یو بل مرسته کوي، یو بل سره تعاون کوي، او یو بل سره مرګرتیا کوي، او دویم د نیک کار د منی کولو لپاره چې د سازش کوي، د نیک کار منی کولو لپاره کوشش کوي. او دریم علامت سره د منافقینو خپل لاسونه د انفاق فی سبیل الله نه بند ساتي، خرچ نه کوي. ځکه چې کله یو مؤمن انفاق فی سبیل الله کوي، د الله په لار کې مال خرج کوي، د سره په معاشره کې امن راځي، استحکام راځي، او دغه سنتي دینو د الله جل شانه رحمتونه راوريږي د سخاوت د برکته. او دغه شان د معاشري چې کم مستحق خلق دي، نادار خلق دي، بے بس خلق دي، هغه ته چې کله صدقه او خیرات کې حصہ ملوي چې کوم واقعتا مستحقین دي، خپل مهنت کوي، مزدوري کوي، مشقت کوي، دا غوي باوجود دا غوي ضرورت نه پوره کیږي. نو کچره د معاشري صاحب حیثیت خلق هغه سره مرسته او تعاون کوي، پېښور او ګداګر سره نه، بلکې صحیح معنا باندې چې کوم مشقت کوون کې مهنت کش خلق دي، هغه سره چې کله صاحب حیثیت خلق مرسته او تعاون کوي، دې سره په معاشره کې امن راځي او استحکام راځي. او چې کله صاحب حیثیت او صاحب مال د خپل مال زکات نه ادا کوي او صدقه خیرات نه کوي، انفاق فی سبیل الله نه کوي، په کم ځایونو کې الله رب العالمین چې د مال خرج کولو حکم کړی دلته نه خرج کوي، نو دې سره د الله جل شانه قهر او غضب او ناراضگی اغزمه کی طرح کوزیږي. معاشره کې عدم استحکام او بدامنی او خوف حراس، غلاګانی، قتل و غارتگیری او ډاکی او دا ټول شیزونه چې کوم زموږ استاد معاشره کې موجود دي، هغه پیدا کیږي په اسبابو کې. بنیادی سبب هغه زموږ استاد د مسلمانانو، اکثریت د مسلمانانو په صحیح معنا باندې خپل زکات نه ادا کول، او بیا ادا کول هم بیا صحیح مستحقینو ته نه رسول، او معاشره کې چې کوم د
صاحب اقتدار طرف نه د ظلم او د جبر چې کوم نظام دی چې پاغي کې امیر او مالدار ورځ او ورځ امیر او مالدار کېدل او غریب ورځ او ورځ غریب تر کېدل چې کوم سرمایه‌دارانه او جابرانه نظام دی دا غي د وجه نه چې کوم معاشره کې فساد راځي نو دا الله تبارک وتعالى د منافقین او د نفاق په تور باندې دا غوي یو خصلت په تور باندې ذکر کړی دی نو فرمای المنافقون منافقان سړي والمنافقات منافقان خزي بعضهم من بعض دی دیو بل مرګره دی یامرون حکم کوي دی بالمنکر د ګناه وينهون عن المعروف او من کوي د نیک کارونه ويقبضون ايديهم او بن ساتي لاسونه خپل د خیراتنا نسوا الله هر کړه دوی الله جل شانه لرا فنسيهم پس هغه هر کړل دوی ان المنافقين بشک منافقان هم الفاسقون دوی نافرمان دي وعد الله المنافقين وعد کړه الله جل شانه منافقان سره والمنافقات منافقان خذ سره والكفار او کافران سره هم نار جهنم د اور د دوزخ خالدین فیها ہمیشہ بوی باغی کی هي حسبهم امدا عذاب بس د دوی لرا ولعنهم الله او لعنت کړی دی الله جل شانو په دوی باندې ولهم عذاب مقیم او دوی د پاره عذاب دی همیشہ دا د منافقینو خصلتونه الله رب العالمین بیانې مؤمنانو ته ترغیب دی چې یو مسلمان با د دې بالکل برخلاف هغه بچلیږي څنګه بچلیږي به مخکې ذکر راځي منافقین ودا کوچی بعضهم من بعض بالکل د یو بل مرګتیا کولو او متفق او متحد به اوسېدل خو څه دپاره یامرون بالمنکر د ګناه امر به کولو حالانکې د مؤمن دپاره حکم دا دی تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر د نیک کار به حکم کې د بد نه منې کول به کوي همیشه د خپل وس مطابق زموږ د معاشرې په زوال کې یو سبب دا هم ده چې موږ او تاسو یو منکر او ناجایز کار وګورو هغې باندې چې دی زموږ او ستاسو طبیعت نه خرابېږي د هغې منې کولو دپاره څه هغه نه کوو نبی علیه الصلاة والسلام حدیث پاک کې ذکر کړی دی چې جبریل علیه الصلاة والسلام ته د یو قوم د هلاک کولو الله جل شانه حکم وفرمایل عرض کې یا رب کائنات هلته کې په هغه قوم کې ستا یو ولی دی چې 40 غنټو کې یو لمحې دپاره هم هغه توجه د ستا د ذکر نه هغه غافله کېږي نه الله رب کائنات وفرمایل چې د ځمکه پې اوچت کا زما دا دوست او دا ولی دا لاندې کا د ځمکه او دا خلق دا پې د پاسه ځکه د ده د سترګو په وړاندې زما نافرماني کېږي او د ده په تندي باندې چاته ګونجې نه ده راغلی زموږ ستاسو په معاشره کې زموږ ستاسو معاشره د شرابو نه د زناکارو نه د بدکارو نه د فحاشي او عریانۍ نه ډکه ده زموږ په تندي باندې چاته ګونجې نه راځي خفګان نه راځي زړه کې درد نه راوچتېږي د هغې دپاره عملي اقدام د خپل وس مطابق مونږ کوشش نه کوو نو لهذا مؤمن شان دا ده چې یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر به د نیکۍ حکم او د بدو نه منې کول منافق به څه کوي یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف د نیکۍ نه منی کول کې او د بدو کارونو حکم یو بل ته کوي ويقبضون ايديهم بل د منافق نخا بخل دی دا بخل دا د منافقین علاماتو کې یو علامت دی مؤمن چې دی هغه د سخاوت نه ډک وي مؤمن د صدقه او خیرات عادي وي کثرت سره کوي چې د مال محفوظ شي د اولاد محفوظ شي د رزق په عمر کې وسره برکت راشي او په معاشره کې امن او استحکام وسره راشي او نو چې کله دوی دا خصلتونه اپنو کړه الله رب العالمین فرمایي چې نسوا الله دوی د الله جل شانه ذات هیر کو فنسيهم رب کائنات دوی د خپل فضل نه محروم کو او بیا فرمایي چې دوی سره الله رب العالمین دغه بدو خصلتونو په وجه باندې دا وعده کړی ده منافقانو سړو سره او منافقانو خذو سره او کافرانو سره د جهنم چې دا هم دوی لپاره کافي د عذاب او صرف دا نه بلکې الله رب العالمین په دوی باندې لعنت کړی دی او دوی همیشه په دې عذاب کې وي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا